چې نن سبا ماوتا یو مزار شریف لا زیارت للاړ شو او الته مونږ رب نه دعا غواړو دغه صاحب ورته وسیله کړو، مونږ استغاثه کړو، طلب د مدد رب نه کوو او دغه صاحب په وسیله باندې کوو چې دا خبره قرآن او حدیث بالکل مطابق ده او دا د صحابو طریقه ده، د تابعینو طریقه ده، د تبع تابعینو، د علماو، د سلفو د هغوی طریقه ده او ثابته ده. بیام دا خلق وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې تاسو نه دا آیاتونه هیر دي په سورت فاتحه کې وي چې خاص مونږ دستانه مدد غواړو او خاص مونږ دستا عبادت کړو. نو زه هغه خلقو ته یاما چې نن به یا څوک په ایاک نعبد یا په ایاک نستعین باندې به یا پوهیږي یا به نه پوهیږي. نن زه د هغې خلقو خبر ارته کومه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین پوهېدل خو اسم شته چې د هغوی د خاطره ما او تام په پوهیو. د هغې خلقو خبر ارته کوم چې صحابه کرام دي چې هغه په ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې نه پوهېده، هغوی ته دا آیاتونه نو معلوم، هغوی ته دا پته نه وه چې رب فرمایي چې خاص ما نه مدد وغواړئ، خاص د زما عبادت وکړئ. نو چې صحابه کرام او په دې باندې صاحبانو صحای سته ډک دي او د صحای ستو نه علاوه چې څومره کتابونه د احادیثو دي یا د تاریخ دي هغه تر ډک دي. مختصر وخت کې به شل ملټه کې به انسان څه شی بیان کا، خو صرف زه دا خبره ارته کومه چې په هغې زمانه کې چې صحابه کرامو نه لوی مفسرین قرآن څوک د نبی علیہ السلام په امت کې نشتا، نبی علیہ السلام نه پس څوک په قرآن باندې د هر چا نه زیات پوهیږي، هر چا نه ښه تفسیر د قرآن کړی شي، هغه ټولو نه اول صحابه کرام دي چې هغه په لفظ لفظ د قرآن کریم باندې هغسې پوهیږي چې دا ټول امت علما صلحا اولیاء را جمع شي د صحابه کرامو هغه تفسیر او علم ته نشي رسیدای. هغه صحابه کرام نن درته یادومه چې کوم مشکل به په دوی باندې راغی، کوم تکلیف به په دوی باندې راغی، هغوی هم دا خبره کولی شوه چې 2 رکعته مونځ وکړه، جانماز واچوه، خود دعا والے بن جاؤ، چې په خپله باندې دعا والا جوړ شه. هغوی ته هم دا پته وه چې 2 رکعته مونځ وکړه، رب په هر شي باندې قادر دی. رب چې دی خدای پاک الہ العالمین هر چاله هر ټیم هر څه ورکولی شي او خدای پاک هیڅ چاته نه دی محتاج. ما او تا رب لا یزال او انبیا رب ته محتاج دي، هغوی دا کار نه دی کړی صحابو. او چې څه مشکل راغلی دی حضرت رسول الله په دربار اقدس کې یا مشکل پیش کړی دی او فرمایلی یا رسول الله مونږ سره بل ځای نشته، مونږ سره بل در نشته، مونږ دا خپل مصیبت او تکلیف یا رسول الله چاته بیان کړو، چاته یې ووایو. رسول الله ته ویلی دی، رسول الله ته مشکل پیش کړی دی، دوی پیش کړی دی، رسول الله رب نه ولغوښتی، رب کله نه دی رد کړی، رب ور کړی دی او د صحابو دا تکلیف یې ختم کړی دی. دا د دې خبرې دلیل دی چې رب یې درکوي، ورکوونکی رب دی، خو رب خو هم داسې کس به وله ګوري چې هغه یې ورکوي، داسې کس به وله ګوري چې هغه مخ خاطر د رب په در کې هغه څه نه رد کیږي، هغه د رب په در کې قبولي. صحابو ته هم پته وه چې د رسول کریم آقا علیه السلام مبارک نه زیات څوک قبول دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذات نه زیات معتبر اور زیات فخر والا، زیاد رب ته محبوب کوم ذات دی. ځکه براتله رسول الله مبارک ته بیا چې د دنیا څه معامله به وه بغیر څه د تمیز نه، هغه به یا که دنیوي مال سره تعلق ساته، که لوږې سره به تعلق ساته، که کپړو سره به تعلق ساته، که صحت سره به تعلق ساته،
که د دنیا نور ستونزې دي تکلیفونه دي هغې سره به یې تعلق ساته ډایرکټ به راتله رسول الله په دربار کې تکلیف به یې عرض که دوی به دربار کې موجود و چې رب لا یزال به یې تکلیف ختم که الحمدلله نو دی وجه نه د هغوی د وارثانو دربارونه دي د رسول الله مبارک دربارم دی الہ العالمین د زمونږ او تاسو په ادب احترام باندې بار بار د هغې حاضري نصیب کا او وسم اولیاء کرام زی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې هغه غوښتې کا د رب نه رسول الله مبارک ته ظاهري استغاثه کا طلب د مدد تر که چې یا رسول الله تیز ما د پاره رب نه وغواړه تا غوښته یا رسول الله نه رد کیږي ستا غوښته نه ده رد شوې هېڅ کلم نه ده رد شوې اوس هم هغه خلک ځي مونږ او تاسو هم دغې دربارونو له او اولیاء کرامو قرب او جوار له راشو رب نه د دوی په وسیله باندې غواړو د دوی په طفیل باندې غواړو رب لا یزال به یې مونږ له انشاءالله خامخا راکوي نو دی وجه نه دا مشکل تکالیف دا د چا دربار له وړل هغه ته پیش کول دا عین د صحابو سنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بالکل عمدغه کار دوی کړی دی